السلام علیکم. حکومت چې کله د اپیکس کمیټې د اعلامیه جاری کړه نو هغې کې هغوی وی چې موږ په خیبر پښتونخوا کې او په بلوچستان کې د انتها پسندۍ او د دهشتګردۍ خلاف اپریشن کوو. دهشتګردي زموږ ملک په تبعیت رسولی دی ځکه چې دماکي کیږي، امن و امان صورتحال خراب دی، بهر نه خلک نه راځي، انویسټر نه راځي، ټورست نه راځي، هر وخت به مخکې دماکي او دا لانجې وي. خو مسله څه ده؟ د دغې کمیټې اعلان نه پس اپوزیشن پارټیانو په قومي اسمبلی کې د دې شدیدترین مخالفت وکړو او د هغوی موقف دا و چې پارلیمنت بالادست دی، تاسو تش د اپیکس کمیټې باندې د ټول ملک فیصله نه کوئ، د دې اول ممبرانو ته بریفینګ وکړئ او بیا د هغوی نه پې منظوري والی نو بیا اپریشن وکړئ، ځکه چې دې وخت کې د تحریک انصاف په KPK کې حکومت دی او د هغوی په شدید تحفظات وو. د هغې څه ګراوند ریالیټیز دي. اپریشن چې دی نو وقتي طور خو ټیکي خو د مسلې حل نه دی، ځکه چې دغه په کته پکار دي چې دا انتها پسندي او دهشتګردي ولې کیږي څو پورې چې روټ کاز نه دی معلوم شوی او روټ کاز یې ټولو ته معلوم دی. زه تاسو له ګوټې بیک ګراوند کې بوزم چې دا زموږ په دې خطه کې ولې شروع شو. کله چې روس په افغانستان باندې حمله وکړه نو امریکې ته یو موقع میلاو شو، ځکه چې د روس او د امریکې ډېره غټه دښمني وه چې راشه د دې روس نه بدله خپله ډایرکټ ورسره موږ جنګ نشو کولی، خو په افغانستان کې واله نو هغوی دلته کې د یو ډیکټیټر جنرال ضیاء الحق حکومت او ضیاء الحق ته هغه د ذوالفقار علي بوټو حکومت ختم کړی و، مارشل لا لګولې وه، هغه ته سپورټ پکار و نو هغه امریکې له اوږه ورکړه او د افغانستان جنګ کې پوره حصه واخیسته. په دې کې ډېر فریق وو او په دې کې داسې و چې د امریکې د CIA سپورټ به ډالر د امریکې وي، سعودي عرب پکې ډېر مدد دا وکړو چې دلته کې مدرسې جوړې شوې او په هغې کې د جهاد لیټریچر پرنټ شو او په وسیع پیمانه باندې خور شو. دغه جهادي لیټریچر خورولو کې مذهبي جماعتونو پوره حصه واخیسته او هغې وخت کې چې کم جرنیلانو هغوی په کروڑونو ډالرې پکې په جیبونو کې واچولې، د هغوی بچي اوس دومره په غټه سطح کاروباریان دي چې د هغوی د 50 نسلونو دپاره دغه ډالرې پوروي. او کم مذهبي خلک چې وو، کم فتوې چې ورکړې وې عالمانو صاحبانو، هغوی د سیکل حیثیت نه او هغوی پکې لینډ کروزرو ته ورسېدې. په دې کې د جماعت اسلامي به جهادي خلک برتي کول، خپل بچي د قاضي حسین احمد صاحب په امریکا کې سبق وي او پردي ماشومان د جنت په لالچ او د جهاد په جذبه باندې، ځکه چې موږ پښتانه یو او زموږ د دین سره ډېره مینه ده، د جهاد سره مو مینه ده، خو موږ دا ماشومان په دې نه پوهېده چې دا موږ د امریکې جنګ کوو، دا څه د اسلام جنګ نه دی. او بیا وروسته ثابته شوه چې دا جهاد نه و، دا فساد و. او ولی خان غونته غټو لیډرانو به ورته وي چې دا جنګ تاسو په بل کور لګولی وور، دا به یو ورځ تاسو کور ته راځي. نو په دغسې خلکو باندې په هغې وخت کې به د غدارۍ الزاماتو لګېدل. اوس هم هغه کې بیا د مذهبي جماعتونو د سمیع الحق صاحب، د مولانا فضل الرحمن صاحب دي، د دې ټولو خلکو دغې له به خلک لیږل او وی به چې دا طالبان چې کم ټرینډ کېږي دا زمونږ بچي دي. کرنل امام انټرویوګانې پرتې دي، زمونږ فوج دغې خلکو ټریننګونه ورکړه او دا یې تیار کړه. چې کله وروسته شکست شو او د امریکې جنګ ختم شو، دا مقصد پوره شو، نو هغه جهادي خلک خو دلته کې وو، هغوی له بیا د دهشتګردۍ نوم ورکو، یو 9/11 وشوه او بیا یې دوی ته خپې اړامې کړي. نو کم خلک چې تا ټرین کړی و، تا ورله سپورټ ورکړی و، تا ډالرې ورکړی وي، په مدرسو کې دې ورته جهادي لیټریچر ویلی و، هغه یکدم د مغرب په دغه کې دهشتګرد شو. نو هغه بیک فایر شو. هغه بیا چې زموږ سیکیورټي ادارو به د هغوی خلاف کاروایانې کولې نو هغوی به دا وي چې دا دوی د امریکې په وینا زموږ خلاف کاروایانې کوي، نو زموږ په فورسز باندې به حملې شروع شو، خودکش به شوي. په داسې خودکشو کې زموږ په زرګونو فوجیان شهیدان شوي، FC والا، پولیس والا او عام خلک هم 80,000 خلک شهیدان شوي. یو اندازه ده چې تقریبا 100 ارب ډالر موږ ته په انفراسټرکچر او معیشت ته نقصان د افغانستان جنگ د وجې شوی دی.
بیا چې کومو نو هغه د آرمی پبلک سکول د واقع نه پس دوی ویلو چې دی لبه یو نیشنل ایکشن پلان پای کې 20 پوینټس او په 20 پوینټس اداره خو جوړ کړه خو پای کې مین یو داو چې د مدرسو کې به نصاب بدلو تعلیم به بدلو نو اله به دا نوی کول چې دی دغه مسلونه لری شي او امن طرف ته براشي هغه باندې هغه سکارو نشو نو د اوس موږ نتیجه یې بیا د اپریشنونو یو تاریخ دی د مشرف په دور کې بیا یو ډیکټیټر او مشرف هغه د نواز شریف صاحب حکومت ختم کړو او هغه تم بیا سپورټ پکارو نو د 9/11 په جنگ کې ځان شامل کو او ډیرو خلکو مخالفت کو چې خپل فاټا تا قبایلی سیمې ته فوج ملېګا خو هغه اولیګو د مغرب د خوشالولو او د ډالرو د پاره هغه کار چې وکړو نو هغه نه بیا یو سلسله روانه شو او هغه سلسله نه مونږ نوزو او مختلف په 2001 نه اوسه پورې اپریشن شوی دی او داغه مختلف نمونه دي او چې کله به اپریشن شو نو موږ ته خپل ریاست او اسټابلیشمنت وی چې د دهشتګردانو ملا مو ماته کړه اکثر به خلکو وی چې یو ایکس ری وکي چې ملا ماته د وکولانه خو یو کال دوه پس به بیا وی دومره په ګڼ تعداد سره زمون حمله شروع کړي چې بیا به موږ ته یو اپریشن ضرورت شو اوس پورې کم اپریشنونه شوي یو څو نمونه ماته یاد دي ما چې تاسو ته وایم 2001 نه 2022 پورې اپریشنونه شوي دي نو هغه نوم دی اپریشن المیزان اپریشن زلزله اپریشن شیر دل اپریشن راه حق اپریشن راه نجات اپریشن راه راست ضرب عذب او اوس دی اپریشن بیا دی اپریشن رد الفساد او اوس دی اپریشن عزم استحکام دا اپریشنونه یو ډیر لوی سلسله ده هر دویم دریم کال پاس موږ ته ضرورت ولې پیش کیږي زموږ د سکیورټي کار دی چې اب خپل بارډر سیف کوي او هغه به ملک امن او امان سي زموږ سکیورټي فوج دی زموږ اف سی دا زموږ پولیس دی زموږ ایجنسیان دي هغه دا ډیوټي ده نو دا سپیشل اپریشن موږ ته ضرورت ولې پیخیږي نو په دې باندې خلک شکوک شبا اظهار کوي په سوشل میډیا زګورم چې د خیبر پختونخوا عوام او د قبایلو کې د دې ډیر سخت مزمت را روان دي دغه او هغوی د سوات واقعي علم د یو سازش نوم ورکوي ځکه چې د سوات واقعیت 2 ورځې مخکې چې کوم اوشوان اوس هغه تحقیقاتي ریپورت جی آی ټي چې انیشل ورکړی دی بی بی سی باندې اردو باندې ما په سوشل میډیا کتو هغوی وایي چې اسړی په تاڼه کې دا اومنل چې ما توهین نه دی کړی غلطي پکې د اس ایچ او وا چې هغه الګ تاڼه تر واستو پکاره چې بهاري بوتل خو بل طرف ته فوري په جمعاتونو کې اعلانونه شو چې راشه توهین دی ډیر په ګڼ تعداد سره خلک راټول کړو بیا غ تاڼه ته ور لګیدو اسړی مړکو به ورته ور لګو په خپکه پړې واچو په بازار کې راخ کودو او هغه لډیر لوی هایپ ورشو نو وزیر اعظم صاحب چې وی چې د انتها پسندۍ او دهشتګردۍ کو او دغه واقعیت 2 ورځې مخکې وشوه نو دې واقعیت هم خلک ډېر په شک په نظر ګوري اپریشنو کې د دهشتګردانو خلاف ضروری دی مونږ ټول دا غواړو چې دا ملک د امن ګهواره شي خو کو دا اپریشن په شا باندې مقاصد سنور سوي نو دای به نقصان وشي د امن لارې چې افغانستان کې امریکي 10 کال جنگ کو په اربونو ډالر په اربونو کربونو ډالر ختم کړي او اخره کې ورسره بیا په دوحه قطر کې طالبانو سره مذاکرات کو امن معاهده وکړه نو چې کم کار روسته د تباین کو امخ کې پکار دي سیاسي خلکو له اختیار ورکړي چې هغه په دې کې ډایلاګ وکړي د دې خلکو مسلې ووري قبایل کې ډیر زیات غوسه ده پرون پر ازمک کې چې کومه جلسه منظور پښتين دی کړي دا اې کې خو په ګڼ شمیر کې دی او خو دا ویلو چې مونږ په خپل د دې اپریشن خلاف مزاحمت کو او وسلې سره به کو نو دې سره به نور صورتحال خراب شي الریډي د خلکو د ریاست نډيري ګیلي دي چې اپریشن پکې او پای کې یو ګناګار وجني او دولس پکې بي ګناي دا غیر یکشن راځي د پښتون او د بلوچ خو په خټه کې انتقام دی هغه بدله چاته نه پریدي نو د خدای د پاره هوشمندۍ سره کارو کې د دومره خلک چې مخالفت کوي د وجبي بغیر وجبه مخالفت نه کوي د دوی واوره او بیا چې کوم کله په یو خبره متفق شي او بیا اپریشن وشي دای به فائدې چې کوم تقسیم او اپریشن دای به نقصان ډیری فائدہ به کمی تاسو کو دې خبرو سره اتفاقی نو کمنټ پیو کې ویډیو ډیره شیر کې او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته